الرحيم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبغضكم مني مجلسا يوم القيامة الصرصارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله قد علمنا الصرصارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتکبرون۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے امام ترمذی ذکر کړی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی د قیامت پرز زما پنیز د ټولو نه زیات پسندیده او ما ته د ټولو نه نږدې خلکو کې هغه څوک وي چې چا اخلاق هغه خسته و، معنی د خسته اخلاقو هغه مالک و، او د قیامت پرز زما پنیز باندې د ټولو نه زیات ناپسندیده او زمانہ د ټولو نه لرې ناستې والا خلکو کې هغه خلک وي چې هغه دنیا کې خبرې کوي او خبرې فضول کوي، معنی زیاتې خبرې کوي او هغه زیاتو خبرو په ذریعه باندې هغه خپل ځان د نورو نه غټ ګڼي، تکبر کوي۔ صحابه کرام ورته وویل یا رسول الله قد علمنا منګه خو وپېژندل الصرصارون والمتشدقون، سرسارون معنی فضول خبرې کولو والا، المتشدقون معنی غیر محتاط خبرې کول، خلکو پورې ټوکې کول، خلکو پورې استهزاء کول، خلکو پورې خندا کول، دا خو مو وپېژندل۔ والمتفیهقون دا څوک دي جی؟ فما المتفیهقون؟ قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل المتکبرون، معنی دین مراد هغه خلق دی چې هغه دنیا کې تکبر کوي، خبرې سیوا کوي او د خبرو سیوا کولو کې د هغه مقصد خپل تکبري، معنی خپل تکبر هغه کوي۔ وګوره د حدیث مبارکه کې ذکر شو، نبی علیہ السلام فرمایي زما پنیز باندې د ټولو نه زیات محبوب هغه څوک دی په خلکو کې چې د چا اخلاق خسته دي، معنی اخلاق د هغه خسته دي، دا په ټولو خلکو کې ماته خوښ دی، او زما پنیز باندې دنیا کې مبغوث ترین او د قیامت پر ورځ باندې زمانه لري هغه خلک وي چې هغه ټوله ورځ لګیایي بګ بګ خبرې کوي او فضولیات کوي، لګیا دی غیر محتاط خبرې کوي، او دې خبرو کې هغه سي خلکو ته خپل تکبر ښيي، تکبر انداز کې خبرې کوي۔ نو الله دې موږ او تاسو ټول د تکبر نه وساتي، او تکبر الله ته ډیر ناخوښ عمل دی، او انسان تکبر په څه باندې کوي؟ انسان پیدا د څه نه دی، خپل حقیقت ته دی وګوري، بیا خپل انتها ته دی وګوري چې آخر کې به زما سي، آخر کې ما سره به څه کېږي، اول نو منو سوما، بس انسان تکبر دی خبر سره ختم شو۔ انسان خپل حقیقت ته سوچ وکړه چې زه سوما، د څه نه جوړ شوی ما، څنګه راغلی ما، کوم ځای جوړ شوی ما، بیا څنګه راغلی ما، او د دې نه بعد ما سره به بیا څه کېږي، آخري انتها هغه زما څه ده، بیا به انشاءالله انسان تکبر نه کوي۔ اللہ دې موږ تاسو ټول د تکبر نه وساتي۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر، آغا کس حدیث کے راضی جنت ته داخلې دی نشي چا په زړه کې چې د اوری د دانې برابر هم تکبر وي، یو د کبر او بل تکبر، لفظ کبر او لفظ تکبر دواړه یو معنی دي، یو معنی دا معنی ځان د نورو نه په فرق ګڼل۔ ها امام غزالی رحمه الله هغه بیا فرمای وی تکبر دی ته ویل کیږي چې د لویای آثار د انسان په اعضاء باندې او جوارح باندې ظاهر شي، دغه ته تکبر وي۔ ها او کچرتا
لوی صرف پزړه کې دا نو هغه ته کبر ویل کیږي هغه ته بیا کبر وای الله دې موږ او تاسو ټول د تکبر نه اوساتي واخر دعوانا الحمدلله